बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टोलन अवल ज़ द पुलसे द खल्को द दी मिने द दी मोहब्बत द ज़ړه نه शुक्रिया अदा को। मीना खान भाई वیل چې په پیښور کې دومره ارب روپے نو ټولې دنیا ته دا پیغام دی چې پیښور خو پیښور دی کنه। मैं यहाँ स्टेज पे मौजूद इस हलके के MPA MNA हमारे तमाम ज़िली तंजीमी अहदेदार, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट का पूरा स्टाफ और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम इस इलाके के लोगों, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी हम इस सूबे से बाहर जाते थे तो कुछ लोग तो पख्तू पोईगी ना करना यार जसोक पे वर्दा तर्जुमा हो की څنګه تاسو ته پته را چې د خیبر پښتونخوا نه بهر به اکثر مونږ لاړو نو دا یو تپوس پکې دو چې د خیبر پښتونخوا دپاره تاسو څه کړي دي، نو مونږ به ورته همیشه دا خبره کوله چې مونږ د خیبر پښتونخوا دپاره څه کړي دي، ځکه د خیبر پښتونخوا خلک دریم ځل عمران خان ته ووټ ورکوي او دریم ځل چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. خو اوس ورته وایو چې هغه تیر خو پرېږده، دا اوس چې څه روان دي راشئ دا هغه وګورئ، په شمار به یې ستړي شئ خو انشاءالله تعالی دا کارونه به ختم نه کوي. چې څنګه هر هفته کې په پېښور کې یو افتتاحي پروګرام روان دی، همدغه رنګې پر ټوله صوبه کې الحمدلله کارونه روان دي. خیبر پښتونخوا हमेशा पे इमरान खान बांधे नंग कड़े दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बांधे नंग कड़े दे। द खैबर पख्तूनख्वा सरसरा पेखवर च द खैबर पख्तूनख्वा दारुल खिलाफत दा आगा हमेशा इमरान खान ता क्लीन स्वीप वर कड़े दे द पेखवर ना। नो इंशाअल्लाह ताला दा 200 अरब रुपए च पेखवर की उलगी और तासु यू गोरई च दा पेखवर रा उचत छो چې څنګه ختم شي انشاءالله 200 ارب روپے و بیا لګو انشاءالله او ټولې دنیا ته بخایو چې پیښور خو پیښور دی کنه. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान زما پښتنو د دې پاکستان لپاره مونږ پښتنو ډېره زیاته قرباني ورکړې ده. کیدای شي نورې صوبې د مال قرباني ورکوي، خو خیبر پښتونخوا واحد داسې صوبه ده چې د جان قرباني هم ورکړې ده او د مال قرباني هم ورکړې ده. د دې پاکستان دپاره زمونږ چې کم په بند کمرو کې فیصله کوونکي دي دغه د غلطو فیصلو د وجه د 80,000 نه زیاته جاني قرباني د پښتنو ورکړې ده. 80,000 خلک شهیدان شوي دي، دغې نه بعد دلته خیبر پښتونخوا کې امن راغلی و، خو په بند کمرو کې یو ځل بیا فیصله وشوه چې دا دهشتګردي چې کومه زمونږ د قربانو په وجه باندې ختم شوې ده، دلته به دا یو ځل بیا د چا فیصله وه چې دهشتګردي به راځي. مونږ ورته چیغې والې، سوال هم ورته کوو، منت هم ورته کوو، جلسې هم وکړې، جلوسونه هم وکړل، جولۍ هم ورته ونیوه چې مه کوئ دا غلطه فیصله ده، ډېرو قربانو نه بعد خیبر پښتونخوا کې امن راغلی دی، زمونږ امن مه تباه کوئ. خو مونږ ته به ویل چې دا دروغ وایي، پروپیګنډا کوي. نن ګورئ چې په خیبر پښتونخوا کې په مرج اضلاع کې او په ساوت ریجن کې یو ځل بیا دهشتګردي
سر اوچت کړی دی. دا د دې ریاست د ناکامو پالیسیانو د وجې دلته چې کوم دی یو ځل بیا دهشتګردي راغلی ده. حل یې ورسره نشته چې د 22 کالو نه کومه پالیسي په بند کمرو کې په موږ باندې مسلط کېږي او څه نتیجې نه راوځي، هماغه پالیسي یو ځل بیا په موږ باندې امپلیمنټ کېږي. خو دا بیا ناکامه ده. زموږ نه یې تجربهګاه جوړه کړې ده. هلته په پنډې او په اسلام آباد کې په بند کمرو کې فیصله کېږي، دلته یې په موږ باندې امپلیمنټ کوي. چې کومه نوې تجربه راځي نو د پښتنو نه یې کیړې مکوړې جوړې کړي دي او دلته یې امپلیمنټ کوي، تجربې په موږ باندې کوي. خو دې ځل هم ورته ویلي دي چې دا ناکامې تجربې نورې نه چلیږي. دلته په خیبر پښتونخوا کې به چلیږي، د پښتنو به چلیږي، د دې خلکو به چلیږي، د ستاسو به نوره نه چلیږي انشاءالله تعالی. دا پالیسي به نوره بدلیږي چې څنګه زه بار بار وایم چې دا 2026 اور 27 چې کم مالی کال دی انشاءالله تعالی دا به په خیبر پښتونخوا کې د امن، د ترقۍ او د خوشحالۍ کال وي انشاءالله تعالی. په دې کال کې به په خیبر پښتونخوا کې انشاءالله تعالی امن راځي. په دې کال کې به انشاءالله تعالی په خیبر پښتونخوا کې تاریخي ترقی کارونه کیږي انشاءالله تعالی. او دا پیغام به مونږ ټول مشترکه ورکو، صرف حکومت نه، د خیبر پښتونخوا هر ځوان، د خیبر پښتونخوا هر یو مشر، د خیبر پښتونخوا هر یو فرد به دا پیغام ورکوي چې دلته به فیصلې د خیبر پښتونخوا د خلکو چلیږي. د سات د بند کمرو فیصلې مونږ نورې نه منو انشاءالله تعالی. زما پښتنو، ما ته پته ده چې د ستاسو ټولو په ذهنونو کې دا یو سوال دی. رها کرو، 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 رها کرو. چې څومره آئیني او قانوني لارې وي هغه ټولې چې کوم دي مونږ ازما وکړې. دا بیانیه به جوړېده همیشه چې د پاکستان تحریک انصاف والا د شر سیاست کوي. همیشه به دغه بیانیه جوړېده چې د پاکستان تحریک انصاف خلک صرف او صرف احتجاجي سیاست کوي. نو هغه ټوله دنیا دې دغه وګوري چې عدالت ته زه لاړم که نه یم تللی یم. اسلام آباد های کورټ ته لاړم. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس انصاف خو پرېږده، د یو صوبې وزیر اعلی ورته سلام کوي، د اجازت نه بغیر ماته د سلام جواب نشي راکولی. د سپریم کورټ چیف جسټس ته ما لیټر ولیکل، هلته زه لاړم. د سپریم کورټ چیف جسټس د یو صوبې وزیر اعلی سره نه په فون باندې رابطه کوي او نه ورسره ملاویږي. چې کم د اسلام آباد های کورټ دغه حال دی، زمونږ د سپریم کورټ دغه حال دی. د اسلام آباد های کورټ لارجر بینچ درې غټ ججان دا فیصله کوي چې زما ملاقات دی زما د لیډر عمران خان صاحب سره وشي. د اډیاله جیل سپرډنټ دغې اډر وشلی او په ډسبین کې لړکي. زه جعلي وزیر اعظم ته وایم چې زما ملاقات دی زما د لیډر سره وشي. هغه راته څه وایي په جواب کې چې زه تپوس کوم او بیا درته وایم. د قومي اسمبلی سپیکر هغې ته ما لیټر وکړو. قومي اسمبلی د ټولو نه سپریم فارم، سپریم کورټ، سپریم فارم، اسلام آباد های کورټ یو فارم، دغه ټولې لارې مونږ ازما وکړې او د هغې نه بعد
مونږ ته انصاف نه ملاویږي. د عمران خان صاحب کیسونه نه اورېدل کېږي. د عمران خان صاحب سره د هغې د خویندو ملاقات نه کېږي. د عمران خان صاحب اهلیه بشرا بیبي سره د هغې لوریانو ملاقات نه کېږي. بشرا بیبي څه قصور دی؟ د هغې قصور صرف دا دی چې هغه د عمران خان صاحب کور والا ده. صرف عمران خان صاحب د ټیټېدو دپاره د عمران خان صاحب ماتېدو دپاره د هغې کور والا یې جیل ته اچولې ده. هغې خو نور څه قصور نشته. خو د هغې نه باوجود د هغې سره د هغې د لوریانو ملاقات نه کېږي. مونږ خو کیسونه کړي دي خو نه یې های کورټ اوري نه یې سپریم کورټ اوري. نو چې دا ټولې راځم درته که نه صبر وکړه چې دا ټولې طریقې مونږ ازما وکړې دا ټولې لارې مونږ ازما وکړې او بیا هم زمونږ خبره نه اورېدل کېږي. نو تاسو وایئ چې زمونږ سره کومه لاره ده؟ نو احتجاج زمونږ همیشه آخري آپشن دی او پرامن احتجاج زمونږ آئیني او قانوني حق دی. دغه د پاکستان آئین مونږ ته اجازت راکوي چې مونږ پرامن احتجاج کولی شو. چې اسلام آباد های کورټ نه اوري چې سپریم کورټ هم نه اوري چې جعلي وزیر اعظم هم کېنولی دی او هغه وایي چې پوچھ کر بتاتا ہوں قومي اسمبلی چې کوم دی د فارم 47 والا ده په جعلي طریقه باندې راغلی دی هغه زمونږ خبره نه اوري. نو مونږ چې احتجاج نه کوو نو څه به کوو؟ چې څومره زمونږ ادارې دي سکیورټي فورسز دي هغې ته هم زما دا پیغام دی چې زمونږ دا خوښه بالکل نه ده چې مونږ احتجاج وکړو. خو تاسو ګورئ تاسو وینئ چې دا څو نهو میاشتو نه مسلسل د پاکستان تحریک انصاف قیادت زه خپله زما ټوله کابینه زما ټول پارلیمنټیرین هره یو قانوني او آئیني لار ازماوي او مونږ ته جواب نه ملاویږي نو پرامن احتجاج به مونږ کوو. خو که هغې نه بعد تاسو ډز کوئ نو د ټولو نه بغیرته بیا تاسو یې په تاسو کې بیا غیرت نشته چې د پاکستان په پرامن شهري باندې د پاکستان هر شهري چې هغې ته د پاکستان آئین اجازت ورکړی دی چې هغه احتجاج کولی شي او هغه پرامن احتجاج کوي او په هغې باندې ډز کېږي نو هغه هم بېغیرته دی او چې چا تا ته دا سبق ښودلی دی هغه هم بېغیرته دی. زما پښتنو ما ته تاسو جواب راکړئ چې د ډز نه یریږئ د ډز نه یریږئ. په 26 نومبر باندې زمونږ معصوم ورکران شهید کړل تاسو ویرېدئ نو څه توره دې وکړه چې نه په تاسو کې یره شته نه د عمران خان مینه د ستاسو د زړه نه ختمیږي نه پاکستان تحریک انصاف دی ختمولی شي. دوی چې عمران خان په جیل کې د 1000 ورځو نه زیات کېنولی دی او اوسه پورې د عمران خان سیاست ختم نه کړو پاکستان تحریک انصاف یې ختم نه کړو د عمران خان مینه یې د عوام د زړونو نه ونه باستله. دوی څه توره وکړه خو پاکستان یې تباه کړو. دا غله ډاکوان دا 2 نمبر خلک یې راباندې کېنولي دي چې هغې ته هېڅ پته نشته صرف د پټرول د ګرانېدو نه علاوه د دوی سره هېڅ پالیسي نشته. صرف غریب خلق تباه کېدو نه بغیر د دوی سره هېڅ پالیسي نشته او نه د ستا دغه خلک منو دا جعلي خلک هم چې کم کېنولي دي نه د ستاسو دغه پالیسي منو او چې کم لیډر تاسو په جیل کې اچولی دی کیدي نمبر 804 عمران احمد خان نیازي نه انشاءالله تعالی هغه پرېږدو د هغې دپاره موږ نن هم ولاړ یو د دې نه مخکې هم ولاړو او انشاءالله تعالی د دې نه بعد به هم ولاړ یو. سهیل اشاره کوه بیا یې تماشه کوه مشره اشاره کوه بیا یې تماشه کوه سهیل اشاره کوه بیا یې تماشه کوه مشره اشاره کوه بیا یې تماشه کوه سهیل آیا ہے عمران آئے گا سهیل آیا ہے عمران آئے گا کی کولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی. زما پښتنو غټه ذمہداري در باندې را روانه ده. یو ځل به بیا انشاءالله تعالی دغه قرباني مونږ ټول ورکوو. دې ځله به درته زه مخکې وم انشاءالله تعالی پیله به زما سینه وي مخکې انشاءالله تعالی پیله ډز به زما په سینه باندې لګي انشاءالله تعالی د هغې نه بعد به د ستاسو نمبر راځي
خو د ډز او د ټوپک نه به یریږو نه انشاءالله تعالی چې کم حق دی ښه په نره به یې غواړو تېنه او ښه په جار به یې غواړو تېنه انشاءالله تعالی. زما پښتنو دلته آخره کې همدا دې ته درته راځم. میډیا والا وایي چې اردو کې څو خبرې وکړئ. زه میډیا والا دی ورته هم ټرانسلیټ کړي نو څه وکړو چې پبلک ډیمانډ پښتو ده نو بیا به پښتو وي. دلته په آخره کې چې زمونږ کم دلته دا جنازګاه ده انشاءالله تعالی دا به د دې نه درته بهترینه جوړوو انشاءالله تعالی. جوړ دې ها دا فارس بازار ټو پلس مین روډ چې کوم دی د دې اعلان هم درته زه کوم. ला बिजली पूछ कर बताता हूँ वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम زما پښتنو چې دا بجلی کم حالت ده دا وفاق صرف په بجلی کې نه په ګیس کې هم زموږ سره همدغه رنګ امتیازي سلوک کوي. ګیس زمونږ چې کوم د خیبر پښتونخوا کنزمپشن دی دا 150 MMCFD دی. زمونږ پیداوار د خیبر پښتونخوا د 500 MMCFD نه زیات دی. زمونږ په کار 150 دی. 150 نه چې کم اضافي شي دا مونږ ټول پاکستان ته ورکو. خو په دې 150 کې په مونږ باندې CNG سټیشنې بند کړي دي. دا د وفاق امتیازي سلوک دی. دا بجلی خیبر پښتونخوا پیداوار دی خو په مونږ باندې د بجلی لوډ شیډینګ دومره کړی دی چې ټول پښتانه په دې ګرمۍ کې د ګرمۍ نه وسوځول. دغه ټولې معاملې که هغه د ګیس ده که هغه د بجلی ده که د NHP ده همدغه رنګ د NHA چې کم نادرن بایپاس روډ دی چې هغې ته دوی €1 هم نه ورکوي. همدغه رنګ د ماشومانو هسپتال دی په حیات آباد کې چې هغې ته €1 هم دوی نه ورکوي. دا ټول معاملات ورسره ما راوچت کړي دي. انشاءالله تعالی دا مې در سره واده ده چې کم د قبایلي اضلاع NFC شیر دی هغه هم موږ ته نه راکوي. زموږ NFC د خیبر پښتونخوا چې کم شیر دی هغه پنجاب سند بلوچستان په خپلو کې ویشي. زموږ روپۍ چې کم دی د پنجاب حکومت د سند حکومت د بلوچستان حکومت هغې هړپ کړي دي موږ ته یې نه راکوي. دا ټول چې څومره معاملات دي دا ټول مې ورسره راوچت کړي دي د وفاق سره. و انشاءالله تعالی دا مې در سره واده ده چې اوس یې په کومه طریقه غواړم نو انشاءالله اول خو په دې طریقه باندې ملاو شي. چې په دې طریقه ملاو نه شي نو دا حق پته نه په زور راوړو انشاءالله تعالی. هغې ته هم تیار اوسئ. ډېره مننه، شکریه او ما لا اله الا البلاغ.